اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران ناظرین زستاسو قربان یم سبحان. نن مون ناستیو مون پروګرام پیش کوو د 4 اگست حواله سره، یعنی یوم شهدای KPK پولیس کوم چې زمون پر وطن کې د امن راوستو لپاره یو لوی کردار ادا کړی دی. په دې امن کردار ادا کولو کې زمون د کلی هم لوی حصہ ده. زمون د کلی ځوانانو د دې ملک د حفاظت لپاره د وینې نذرانې پیش کړي دي. موږ به تاسو سره نن د هغه شهیدانو د وحیکینو سره ملاوو چې چا د خپل وطن لپاره خپل وینه توی کړې ده. موږ سره موجود دي سب انسپکټر جواد د واجد علي شهید رور دی، چا چې د ملک سات شهید سره د کیسه خانه په بازار کې په یو بم چودنه کې خپل وینا دی وطن لپاره قربان کړو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر 4 اگست د یوم شهدای پولیس KPK دی ورک تاسو ورغلی. نعمت سبحان بھائی سستا سړي ډېر شکریا ادا کوم چمکن ټي په وساتت سره تاسو دومره قیمتي ټیم وستو راغی او زه خو دا وایم د یوم شهدا پولیس په باره کې چې دا یوم شهدای پولیس 4 اگست چې کوم مناویږي دا مونږ د IG صاحب خیبر پختونخوا او د ټول KPK پولیس چې څومره شهدا دي د هغې دپاره د ټریبیوټ پیش کولو دپاره دا یو ډې صوبایي حکومت مختص کړې ده چې په دې کې د ټول شهدا KPK پولیس د هغې کورونو والا د هغې ورثاو ته او د هغه شهیدانو ته چې چا په دې KPK پولیس کې شهادت اعلی مرتبه چې کوم دی حاصله کړې ده د هغې ورثاو ته د IG صاحب خیبر پختونخوا د طرف نه چې کوم دی سلام پیش کیږي او مونږ چې کوم دی په دې شهدای پولیس ډے باندې چې کوم دی مونږه عمده پیغام ورکول غواړو چې مونږ د دې قوم او د دې ملک لپاره سونه قربانیانی هغه به مونږ ورکو، ځکه چې دا قوم او دا ملک او دا خیبر پختونخوا چې کوم دی زمونږ د شهیدانو په وینو باندې چې کوم دی دا قائم او دائم دی او مونږ به د خپل چې کوم دی د KPK او د ټول پولیس ډپارټمنټ سر په فخر سره بلندو. سر تاسو واجد علي د ملک لپاره خپل وینه توی کړې وه د ملک دفاع لپاره، هغه باره کې ستاسو جذبات څه احساسات؟ مونږ خو چې کوم دی دا وایو چې یاره د ملک او قوم دپاره چې مونږ څونه قربانیانې ورکو دا کمې دي، ځکه چې زما ورور قرباني ورکا او زه وایم چې KPK پولیس چې څونه قرباني ورکا د ملک دپاره نو هغه به چې کوم دی په مخامخ دي، ټول قوم ته مخامخ دي، ټول ملک ته مخامخ دي. او زه فخر لرم چې زه د واجد علي رور یم، ځکه چې هغه یو اعلی مرتبه KPK پولیس کې حاصله کړې ده د شهادت. او بل دا زمونږ د رور چې کوم دی واجد علي شهید د هغه په شهادت زمونږ فخر دی او کدی KPK پولیس ته او ملک او قوم ته زمونږ ضرورت شو د قرباني د مونږ هغې دپاره تیار یو. ناظرین د سوکانو یو بل ځوان چا چې په دې وطن باندې ځان قربان کړ لیاقت علي شهید د بازار ګړی 22 اپریل 2014 کې هغه د ترخګلو سره په مقابله کې شهید شو. د غیر رول موږ سره موجود دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رور تاسو د دې رور په شهادت باندې تقریبا 6 کال شول، د هغې په شهادت باندې څه ورغواړئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. جی دا مونږ دپاره یو فخر خبره ده، داسې دی د هر کور کې دغسې حالات راشي چې څنګه زمونږ په دې رور باندې رال او خپل قوم او خپل مل لپاره هغه خپل وینه توی کا. او زما یو رور اوس بلم پولیس کې شوی دی، هغه ته ما ویلي دي
چې ګورې د لیاقت غونتې خپل ملک او خپل قوم لپاره قرباني ورکړه. که چېرې ته رستو شوې نو ته مونږ نه بخلې. دغه خبره ورته زمونږ والده چې کومه ده هغې هم کړې ده او دا ورته مونږ هم کړې ده. او انشاءالله که زما دا نور وروڼه دي او زه نو خپل ملک او قوم دپاره د قربانۍ نه مونږ نه رستو کېږو. چې هغه ورځ دې خدای روکه کړي چې زما مور نه جاړي او مونږ خپله هغه دپاره لکه یو خفګان مړه کیني، لکه رور دی مشر و زمونږ د پلار په ځای، پلار خو زمونږ په 96 کې وفات شوی دی او هغه دې ټایم کې په مونږ لاس ښه وه زمونږ د کور یو سربره و. ګران ناظرینو، زمونږ څو کلونو یو بل ګل چې په پولیس فورس کې شهید شوی دی هغه ډیوټي خو په سند کې وه، په کراچۍ کې، خو د چمکني پہچانو فواد خان SHO په لیاري کې د دهشتګردو سره په مقابله کې شهید شوی. د هغې د تره زوی لیاقت لالا موږ سره موجود دی. لیاقت لالا السلام علیکم. وعلیکم السلام. لیاقت لالا، تاسو د فواد خان په شهادت باندې څه ویل غواړئ؟ جی فواد خان چې کوم دی زما تره زوی جی جی او په کراچۍ کې دا شو په لیاري کې جی جی په دهشتګردو سره یې دغه و او په هغې کې شهید شوی جی جی او هغه د ملک دپاره د قوم دپاره هغه خپله قرباني ورکړه او شهید شو. او په شهادت باندې زموږ فخر هم دی او هم پرې ډېر نیاز و دا کوو په هغه باندې چې هغه دومره قرباني وکړو. السلام علیکم جی، میں انسپیکٹر سجاد خان SHO پریڈی ڈسٹرکٹ ساؤتھ کراچی یوم شہداء کے موقع پر تمام شہدائے پاکستان پولیس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. انسپیکٹر فواد خان شہید SHO سول لائن سال 2012 میں لیاری کے علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے. ایک نڈر اور بہادر پولیس افسر تھے. ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں ان کی بہادری کو، اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے دیگر جو افسران اس وقت سروس میں ہیں اور سروس کر رہے ہیں وہ بھی اسی جذبے کے ساتھ اپنے ملک و قوم کی خدمت کرتے رہیں گے. لانگ لیو چمکنی، لانگ لیو پاکستان. پاکستان پولیس زندہ باد. مینوال، زمونږ د کلي یو بل ځوان زاهد ګل چې د یاسین خیل اوسېدونکی دی په 22/9/2013 کې په د کوټۍ په چرچ کې په یو بم دماکه کې خپل وینه د دې وطن لپاره توی کړه. د هغه د کور مشر او تره زوی هم دی صدر اسلام بھائی ټول پېژني، موږ سره موجود دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. صدر اسلام بھائی دا راته وویل چې کله تاسو ته د هغې د شهادت اطلاع شوه نو ستاسو د فیملي او د هغې د مور پلار او ستاسو څه جذبات وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې د هغوی د مرګ اطلاع راله نو زه کور کې وم، معمول مې کول و، اچانک اطلاع راله چې داسې کار وشو، خو لکه د مرګ اطلاع نه وه. مخکې هغوی دا ویل چې هغه زخمي شوی دی. بیا موږ په منډه منډه راووتو، موږ منډه وکړه چې هغوی شهید شوی دی. نو موږ ته خفګان هم او خوشحالي په دې وه چې د ملک دپاره هغه قرباني ورکړه او داسې شهادت مرګ ډېر په قسمت باندې میلاویږي. د شهید درجات هم تاسو ته معلوم دي چې الله تعالی بار بار ویلي په قرآن شریف کې د هغې ذکر کړی دی چې د شهید چې کوم دی کومه درجه ده. نو په دې وجه باندې موږ فخر کوو چې زموږ په فیملي کې هم یو داسې سپورټ پلی پیدا کړو د زاهد ګل په نوم باندې چې په پولیس ډپارټمنټ کې هغه جاب کولو او هغه الله تعالی چې کوم دی شهید کو او موږ په دې باندې فخر کوو او د هغې کور والا د هغې ټول فیملي په دې باندې فخر کوي چې الله تعالی هغه قبول کو او د شهادت رتبې والا حاصله کړه. او زموږ د کلي د محله یاسین خیل هم ملګري هم په دې باندې فخر کوي چې الله تعالی هغوی له شهادت ورکړو. مینوالو، د چمکني ټي وي صرف دا کابه شو چې د خپل کلي د هغه ځوانانو ته ټریبیوټ پیش کړي چې د قوم او د ملک د دفاع لپاره خپل وینې تویول نه هم دریغ نه کړي. په دې خبر تاسو نه اجازه غواړم. د الله په امان.